سحر نه نیولې په معلوم وخت کې د سحر نه نیولې د صبح صادق نه کله چې صبح صادق راوخیږي سبا تر د شپې د داخلېدو پورې نو دا د صوم لفظي معنا څه شوله بندېدل او شرعي معنا یې څه شوله د یو مسلمان ځان بندول د سحر نه نیولې تر ماښامه پورې د خوراک نه د سکاک نه د جما نه یعنی جایز سیزونه چې دي دا پتا باندې حرام شو په هغې کې درته ګناه ده نو ناجایزو سیزونو کې به څومره ګناه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا الله اوس به مونږ د سحر نه تر ماښامه پورې په دې اوږدو ورځو کې د اوبو څښلو نه د شربت نه د روټۍ نه د چرګانو نه د پلوونو نه د کبابونو نه د کبانو نه الله د دې نه به ځان بندو الله موږ به د جایز نکاح نه ځان بندو الله دا خو ډېره مشکله ده دا خو ډېره سخته ده نو الله جل شانه فرمایي موږ مانوس کوي الله جل شانه موږ مانوس کوي مینه او رغبت هم دې روجې ته پیدا کوي اللہ جل شانو فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم اے امت محمدیہ اللہ جل شانو فرمائی اے افضلین امتا تاسو چې بهترین امت دی ستاسو نبی ستاسو رسول په ټولو انبیاء او رسولانو کې بهتر دی ستاسو کتاب قرآن په ټولو کتابونو کې بهتر دی ستاسو د نبی پر تک سره د نورو پیغمبرانو دینونه هغه منسوخ شو ستاسو د قرآن پر تک سره نور کتابونه منسوخ شو نو به واوري کما کتب علی الذین من قبلکم ورخطا کیږي ما ستاسو امت افضل له کتاب مفضل له نو هغه امتونه چې ستاسو نه غوي کمزور یو دا غوي ته ما روجي را لګلې وي کما کتب لکه څنګه چې پرځ کړې شوی وي علی الذین من قبلکم په هغه مذهبونو باندې چې د الله جل شانه د خوانه راغلی چې ستاسو د قرآن نه ستاسو د پیغمبر نه مخکې تیر شوي دي یعنی اوس هغه د پښتنو یو متل و چې کلي سره وال شوی نو وال شوی نه نو الله جل شانه فرمای چې دا روجي ځان له په تاسو ما فرض نه کړي ستاسو نه په کمزورو امتونو باندې چې دا غوی پیغمبران د ستاسو د پیغمبر نه افضل نو دا غوی آسمانی کتابونه ستاسو د قرآن عظیم الشان نه افضل کتاب نو په غوی من پرځ کړیو لہذا نو الله جل شانه زمونږ انس او مینا او رغبت دی روجي طرف ته پیدا کوي ګوره چې غوی کمزوري وکنه نو غوی نیولې ده نو تاسو خو بهترین امت دی اخیری امت دی پیغمبر مخیری پیغمبر دی قرآن هم چې د نورو کتابونو منسوخ کوونکی دی ناسخ دی نو په کار د چې تاسو خو روجو نیسئ ٹھیک ده او الله جل شانو فرمای یره چې هغه قومونو روجه نیولې ده هغوی مړه نشو هغوی چرته ونه تښتېدل هغوی روجي ونیولې هغوی د الله حکم په ځای راوړو نو ای امت محمدیه بهترین امتا نو تاسو هم ګورئ روجي ونیسئ نه به مړه شئ نه به چرته وتښتئ او پام کوئ ګورئ چې الله جل شانو فرمای چې زما نافرماني ونه کوي ځکه هغې امتونو ګورئ چې ستاسو نه کمزور یو هغوی ګورئ نافرماني نه ده کړي کما کتب علی الذین من قبلکم داسې مې در باندې فرض کړي لکه ورخطا کېږي مو مخکې قومونو باندې مې فرض کړي وي د څه دپاره یا الله دا ولې موږ ته وږي ساتې د سحر نه تر ماښامه پورې الله دې کې خو به مسلمانانو ته تکلیف وي دې کې به بوډاګان وي بیماران به وي په دې کې به صحت نه کمزوري خلک وي الله دې کې به ځینې داسې خلک چې هغوی به دیړي کوي هغوی به مزدوري کوي هغوی به هغه د چاري د بیلچې کار کوي الله څوک به دکانداران څوک به نور ته کار کوي الله جل شانو فرمای زما بندگانو ظلم در سره نه کوم د څه لپاره ستاسو فایده ده پکې لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو متقیان جوړ شئ تقوادار جوړ شئ زما نه ویریږئ په شیطان باندې ستاسو نفس ستاسو خواهش غالب راشي الله جل شانو فرمای خیر دې روجي ونیسئ لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګاران شئ دغه روجه به په تاسو کې پرهیزګاري پیدا کی زما بندګانو الله جل شانو بیا دې کې حکم فرمای ایام معدودات دا ګوره د شمار څو ورځې دي الله جل شانو واپس فرمایل اسانته وکړه نه بندګانو ورخطا نشي
دا ټول کال خو نه دي چې تاسو به د ټول کال روجي نیسئ نه، ایام معدودات دا خو یو شمارل شوي ورځې دي، وروستو بیا تفسیر کیږي د دې معدودات ورځو. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، تاسو به د رمضان د میاشتې دغه روجي نیسئ. 10 روزې نه هیڅ روجي راځي محترم، هیڅ خبره نشته. زه به درته یو خبره وکم. الله جل شانو فرمایي لعلکم تتقون، چې تاسو تقوادار شئ د روجي نیولو سره. اوس دې ته غوږ شئ، ځکه چې کله سړی روژه ونیسي د سحر نه تر ماښامه پورې د ټولو نه اول د چا حکم دی؟ وایه د الله حکم دی. او د الله حکم په سر سترګو څوک مني؟ متقیان، پرهیزګاران، پاکان، نیکان، د الله اولیاء خلک. یعنی روجي ونیسئ چې د الله جل شانه اولیاء در نه جوړ شي، د الله دوستان او خواص خلک در نه جوړ شي. لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ، تقواداران شئ. محترمو، ځکه سړي کې تقوا روجه پیدا کوي. غوږ شه زما یو څو خبرو ته. سحر نه ماښامه پورې وږې، نفس به دې کمزوری شي، نو تقوا به در کې پیدا شي. ځکه دا هر وخت چې سړی موړي او دا شربتونه او دا کبابونه او دا کبان او دا سبزینې دا په مړه ګېډه باندې خوري، نو په سړي کې شهوت پیدا کیږي، خواهشات پکې پیدا کیږي، پهلواني پکې پیدا کیږي. نو الله جل شانه تی ایر شي، نو الله جل شانه موت تاوږي کی چې ولې چې خپل الله در یاد شي. یا بل واورا پتا کې به ایثار او قربانی پیدا شي، پتا کې به مینه او محبت پیدا شي. ستا د معده چې کله د سحر نه تر ماښامه پورې تشه شوله، نو ته به وږی شي. ستا سره به د بل د لږي احساس پیدا شي په دې روژه کې چې یاره یا الله زه خو دا یو ورځ وږیم، دا 2 ورځې وږیم، ما ځان وږی وساته الله ستا دپاره. هغه مسکینان، هغه فقیران چې هغوی ته کالو سر روټۍ نه میلاویږي، یا الله د هغوی به څالي. دا خو ډولګه خو ډېر تکلیف دی شی دی، دې کې خو سړي ته ډېر تکلیف میلاویږي. دا کلمي سوځي، دا معده سوځي، بدن کمزوری شي، بدن سست شي. الله دا مسکینان چې دوی کالو سر وږي پراته دي، دا فقیران، دا بې روټۍ، دا بی اوبو، الله دوی ته هم تکلیفي. نو تا کې به قربانی پیدا شي چې یاره نور به زه هغه خلک چې هغوی وږي دي هغوی به مړوم، د هغه خلکو ته زکات ورکوم، زه به په هغوی باندې خرچې کوم، زه به هغوی ته اوړه اخلم، زه به ورته غوړي اخلم، زه به ورته سبزي برابروم. نو ایثار قربانی در کې دا روژه را پیدا کی، احساس در کې پیدا کی. او چې تږی شي نو تا سره به د الله جل شانه د نعمتونو قدر پیدا شي چې الله خدای چې ماښام د بانګ نه وروستو، د شپې نه وروستو ماته دا خوراک، دا سکاک، دا ازادیږي. که دا چېرته زما خوله الله ته داسې بنده کړي چې زما د مرۍ نه لاندې څه نه تېرېږي، داسې بیماري راته ولګي، الله بیا به زه څه کومه؟ زه دا خو اوسم الله وږیم، اذان چې وشو نو زه به روژه ماته کړم، روټۍ به وخورم، واپس به صحت برابر شي. تږیم الله څه به وخورم نو واپس به مې تنده ماته شي. یا الله شکر الحمدلله چې زه داسې بیمار نه یم چې ټول عمر را باندې دا روټۍ دا اوبه بندې نه دي، یا لاندې زما د مرۍ نه تېرېږي، نو څومره تکلیف به وي. نو په صحت باندې به شکر وباسي. او هغه څوک چې هغوی تږي دي، د هغوی دپاره به ته د اوبو پروګرام برابر کړي. الله دا تنده خو ډېر سخت شیز دی. ما دا یو ورځ روژه ونیوله، هغه خلک چې د هغوی په کورونو کې کویان نشته، د هغوی په کورونو کې بمبې نشته، هغوی د اوبو را ایستلو وس نه لري، غریبانان دي، مسکینان دي، الله زه به نور هغوی ته نور د اوبو پروګرام برابر کړم، الله اوبه به ورکړم. دا تنده خو ډېر سخت چیز دی. بل شیطان د 11 میاشتې په موتا باندې خواري کړې ده، خواري را باندې کړې ده. او چې سړی موړي د شیطان په ډېر زور رسي، اوس پې بري. خو چې کله وږی شو نو شیطان د ستا نه ځان ساتي. بس د الله په حکم باندې روژه ونیوله، وګوره شیطان به څه وایي، وګوره حلال سیزونه ورته پراته دي. نو لعلکم تتقون معنا څه شوله؟ چې تاسو تقوادار شئ، تاسو پاکو ګرځېږئ، تاسو د الله نه یره اختیار کوئ په روژې سره، او تاسو د الله ولیان جوړ شئ، ښځې او سړي. نو شیطان درته به ناست دي. ته وګوره روټۍ هغه د تیاریږي، پرته ده، سبزي پرته ده، شربتونه شته، خو دا څنګه عجیبه بنده دی. شیطان به اوس وایي چې هغه د الله ورته حکم کړی دی چې دغه حلال شیزونه په تا بند. نو وګوره د الله خبره مني او زما نه مني.
نو په شیطان باندې مستان نفس غالب راشي ستا خواهش دا به په شیطان غالب شي او شیطان به درنه تختی شیطان به یو ګوره هغه بیبي چې د لپاره جایز ده په خپل نکاح کې ده دا ورته ګوتې هم نه وړي یاره دا خو د الله ډېره خبره مني شیطان په دې کې هم خفه شو هغه اوبه شربتونه هغه بوتلې ورته شربتونو پرتې دي وګوره څومره ګرمي ده دا د الله په حکم باندې اوبه نسکي نو ستا دا نفس دا به ډېر غالب راشي دا به په شیطان باندې وروچت شي د شیطان حکم دا به مات شي او د الله حکم به په ځای راوړي نو الله جل شانو فرمایي لعلکم تتقون روجي ونیسئ چې تاسو تقوادار شئ تاسو پرهیزګار شئ تاسو د الله جل شانو خاص بندګان جوړ شئ په روجې سره نو پته ولګېدله چې په روژه کې څه حکمتونه شته خو ځینې پټ دي ځینې ښکاره دي یو څو حکمت به درته د روژې ووایم ظاهري چې فایدې پکې څومره دي طبي فواید ډاکټري فواید بدني فواید پکې ظاهري څومره دي د آخرت اجر خو هغه ډېر عظیم چیز دی راشه واوره جاپان کې یو یونیورسټي ده په هغې کې یو ډاکټر دی دا اوس دا سرچ او دا تحقیق کړی دی دا یو څو کالو خبره ده دا د سلګونو کالو خبره نه ده د کینسر بیماران نه دي په دې باندې هغه یو تحقیق وکړ راشه وایي دوی وږي وساته چې د دوی د علاج چرته برابر راشي دا بیماری کم شي د کینسر بیماران ښه نو په دې باندې چې هغه تحقیق وکړو هغوی وږي وساتل مثلا د سحر نه تر ماښامه پورې نو د هغوی د کینسر بیماري اټومیټک هم کمه شوې وه او دوایي پې اثر هم کړی و دې ډاکټر نور تحقیق هم وکړو نو ده چې تحقیق وکړو په دې ډېرې مقالې ولیکلې ډېرې لیکنې وکړلې ډېرې کرښې په خپلو لاسونو ولیکلې او څه یې پکې ولیکلې یاره وایي په کال کې د هر انسان دپاره چې ځان صحتمند ساتي د 20 نه تر 20 ورځو پورې د 20 نه تر 20 ورځو پورې په کال کې روزانه دته چې د سحر نه تر ماښامه پورې خوراک بندول پکار دي نو چې نور تحقیق وکړو سرچ وکړو نورو ډاکټرانو چې کله انسان د سحر نه د صبح صادق نه د اذان نه تر ماښام د اذان پورې ځان وږی ساتي نور د بدن نه دی دې کې د هارمون په کمیدو باندې شي ما ته غوږ شه ډاکټران وایي زه نه وایم ډاکټران وایي دی ظاهري پیدې دي دی پټې فایدې دي چې الله جل شانو پکې صحت دپاره په روژه کې ایښي دي نو زما ستا بدن کې دا کم هغه روټۍ چې ده دا هضم شي او زما ستا چې کله روټۍ خورو نو په دې کې ځینې اروغنیات دي غول سیزونه دي زهریله سیزونه دي تراو سیزونه دي دا په دې بدن کې چې کم استعمالیږي خو استعمال شي دا څه چې دي اینه ځان سره جمع کړي کوم ځای اینه چې د اینه دا زهریله مواد دا بیکاره مواد دا خطرناک مواد که دا بدن کې خواره شي نو د بدن وینه سوځي د بدن هارمون خرابوي هغه د بدن خلیاتو ته نقصان رسوي دا اینه کې الله د طاقت یې دا چیزونه ځان سره جمع کړي نو دا ګوره د 11 میاشتې په اینه کې پراته وي نو دا اینه خو دا نه خارجوي ځکه اینې ته نور را روان دي نو که دا چېرته پاتې شي نو دا په دې اینه کې یو قسم بکټیریا جراثیم وایرس د دې نه جوړ شي او دا به خپله په بدن کې خورېږي د انسان بدن ته قسمه قسم بیمارۍ نه لګي اوس سوچ کوه چې کله وږی شي دا اینه نه ده دا په دې باندې کار شروع کی اینې ته خو نور خوراکه نه میلاویږي نور دغه مواد نو دا اینه چې دا خپله خوري دا سوځي دا شیزونه ختمي او ستا بدن پې سازي نو ستا اینه صفا شوله بدن دې سیبه صفا شو بل سوچ کوه کله چې ډاکټرانو دا تحقیق کړی کله چې انسان مړ شي که نه نو 3 ورځې وروسته د هغه د بدن دا کم د هضمي نظام چې دی زما ستا په بدن کې قسمه قسم نظامونه دي نظام هاضمه ورته وایي موږ چې روټۍ وخورو دا په څه طریقه باندې هضمېږي دا معدې ته څنګه ورځي د معدې بیا دا څنګه لاندې پاس کوي د څه نه چې دی دا میچازې جوړېږي هغه د بیکاره موادو نه او څه نه وینه جوړېږي څه نه څه جوړېږي څه نه اوبه جوړېږي نو دا نظام هاضمه ورته وایي دا لګېده دا کار کوي بس دا د الله جل شانو فوجین دي او د وینه کې الله پیدا کړي دي او دا ګرځي نظام هاضمه کله چې انسان مړ شي 3 ورځې وروسته دغه نظام ته دغه وایرسو ته چې دا کم په هضمه کې کار کوي دغه بکټیریا ته
چې په ازمه کې کار کوي نظام هضم کې نو 3 ورځې وروسته خو دوی ته خوراک نه میلاویږي چې سړی مړ شو وایي خپله دغه څیزونه راپاڅېږي او د انسان بدن خوري د انسان بدن خوري حتی چې انسان ختم کی نو خپل الله پاک زما او ستا په بدن کې زما دشمنان هم پیدا کړي دي چې زه کله ژوندی موت ژوندي یو نو دا زما او ستا دفاع کوي زما او ستا خوراک ازموي خو چې کله ګورې مړ شي نو الله ورته حکم وکړي چې شابه اوس زه دا بدن خوراک شروع کړه دا وخوره دا خاورې کا دا ختم کا دنه یو اسید ډانچه جوړه کا نو امغه شیز چې ماته د ژوند په وخت کې فایده را رسي چې کله انسان مړ شي هغه ته نقصان هم ګوري ور رسي نو دغه کله چې بدن وږي شي معده وږي شي نو دغه د هضم والا کوم نظام چې دی دا سره پاسيږي دا چربي نه د بدن د بدن چربي د بدن هغه زهريله مواد چې ستا په بدن کې پټ را پټ دي دغه پسې ګرځي د هضم والا نظام او دا را پیدا کوي او په دې باندې تر ماښامه پورې ګزاره کوي نو فایده څه وشوله ستا په بدن کې چې کم هغه زهريله مواد دي هغه راټول کړي هغه هم درله هضم کړي نو وینه بدن خلیات دا درته مکمل صحبه صفا کړي اوس روجې سره څومره فایده وشوله ظاهري فایده باطینی فایده روح ور سره تازه کیږي دماغ ور سره تازه کیږي زنه ویم ډاکټران وایي چې څوک ځان دغه مروخ وږي وساتي د سحر نه تر ماښامه پورې د دماغو کې چې کومه ناراستی راغلی ده په زړه باندې کومه چربي ده په اینه باندې کومه چربي ده نو دا ویل شي دا ختم شي دا ازم شي د دماغ چې د چوس شي چالاک شي د کار کولو لپاره او اوس وخت کې موټاپا ورته وایي وزن غټ وزن د بیماریانو مور د مور ډاکټران وایي غټ وزن د بیماریانو مور د مور که په سړو کې که په ښځه کې که په ماشومانو کې که بوډاګانو کې د دې نه کوم بیماریانې جوړېږي شوګر ته جوړېږي بلډ پریشر ته جوړېږي هارت اٹیک د زړه بیماری ته سبب دغه غټ وزن نه جوړېږي د جوړونو تکلیف د پتونونو د جوړونو د اډوکو تکلیف دا د غټ وزن نه سبب جوړېږي نو دا څه سره ختميږي د روجې سره ډاکټرانو په دې باندې به تحقیق وکړو او خلک دغه د غټ وزنونو والا بیمارانو ته سوې روټۍ کم کوي الکه صرف په 12 غنټو کې یو 2 ګیلاس او بس کا الکه ته صرف یو لس چمچ لس چمچي دغه سبزی استعمالوا الکه ته غنمو روټۍ بند کا وای کنه الکه ته غوړی بند کا تو ور سره تیلم بند کا وای کنه ته بالکل چې دې روټۍ خوري نه ته به ورسره فروټ هم نه خوري چې څومره بدن غټ دی خوراکه بندوي نو 1400 کاله مخکې بلکې الله جل شانو فرمایي مخکې قومونو باندې ماروجه پرس کړې وه لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا راشي نو تقوا باطینی تقوا مراله او ظاهري الله جل شانو صحت هم راکړو وزن می کم شو نو بیا به څه کې کله چې روژه ماتې کې کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګور روژه ماتې کې اوس حکمت ته غوږ شئ روژه ماتې داسې نه ده چې صرف په خوراک باندې ور پریوزه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین روژه ماتې چې تاسو وکئ سنت طریقه په څه باندې برابرېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اول که تاسو ته کجوري میلاو شي په کجورو باندې روژه ماته کوي اوس کجوري نشته دی یو دانه کجوره 2 دانې کجوري 3 کجوري دا خورم دا نشته دی غریبی دا نو وبو خو در کرشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په وبو باندې روزه ماته کې او که وبو نوي به ټول شیزونه سره برابر دي خازنه خلوه چې بیا په مالګه خوري مالګه په حدیثو کې نشتا سما خبر اوري ګوره اول سنت طریقه صدا چې سړی روزه په سماته کې په کجورو باندې په خرما باندې که کجوري نه وي په څه باندې په حدیثو کې ذکر دی په اوبو باندې او که اوبه نه وي بیا ټول طعامونه دا برابر دي دا پکې نشته چې بیا په مالګه ماتې دام سنت نه داسې یو روایت د حدیثو په ذخیره کې نشته نو که کجوره نو اوبه نو په دې باندې و سوچ کوا ډاکټران وایي چې کله سړی ډېر وږی شو او د مهندي ته ډایرکټ کجوره لاړه نو دا د خېټې چینجي ختموي څه کوي خوږه ده خو د خېټې چینجي ختموي معده برابر ساتي دغه رنګ ستا د بدن ته د خوږو ضرورت دی ناڅاپي د کجوري دا طاقت نه دی دا پاور دا ستا په بدن کې په رګونو کې څه به خور شي یا په ناره باندې اوبس کل دا څومره پیدا کوي دا اوس خو په تحقیقونه کېږي که د ګردو بیماری دی وه په ناره اوبه وسکنو کوشش کوئ کجوري که کجوري نه وي کجوري وخورئ او ورسره اوبه پسې وسکئ نو په ناره باندې به د اوبو عادي جوړ شي ګردې به د فلټر شي
ګردی به دې صفا شي، وینه به دې صفا شي، رنګ روغن به دې تک سور شي. دا څه وجې نه؟ د روجي نیولو د وجې نه سې به دغومره موقع د صحت هم او تا ته میلاویږي. هر څه خلاف پرېږده. دوبۍ کې یو نرس سره ډاکټر د ما نه فی الحال نوم هېر شوی دی او د هغې دا څوم کال دی کافره ده، کافره ده، مسلمانه نه ده. او دا څوم کال دی چې روجي نیسي. د هغې نه چا تپوس وکړه چې ته روجي ولې نیسي؟ ته خو مسلمان هم نه، ستا دین کې خو روجي نشته، ځان وږی ساتي. یاره وایي اول ما ته دا شرم محسوسیږي چې مسلمانان دا کوم سټاف ډاکټران چې ما سره دي دوی روجي نیسي او زه د دوی په مخ کې خوراک کوم. ګوره بیا هم دومره قدر وکړه، الله دې ایمان نصیب کړي. دومره قدر یې ګوره د روجي وکړه د کافرې ډاکټري چې هغه روجه ونیوله. بس وایي دا مسلمانان نیسي، زه هم ورسره ځان یو شان کومه، ځکه دوی د فاسټینګ دې ته وایي، په انګلیش کې د روجي ته فاست وایي، فاسټینګ روجه نیول، روزه رکنا روجه نیول. نو چې روجه وایي زه ونیسم، وایي تاسو د دې فایدې واورئ. کله چې وایي زه د سحر نه تر ماښامه پورې د دو په شان ځان وږی وساتم، وزن مې کم شي، ذهن مې وایي برابري، وایي داسې چست او چالاکه شمه، د بدن نه مې بیماري ختم شي. خپله ډاکټره ده، نرسه ده، کافره د روجي نیسي. راسه اوس مسلمان رورته یو کافره زنانه کې دومره غیرت شته چې هغه روجي نیسي. هندوستان کې داسې زنانه داسې سړي اوس هم شته، اوس چې هغوی روجي نیسي د مسلمانانو سره، د ثواب په نیت یې نه نیسي. د څه دپاره؟ چې صحت مې برابر شي. د څه دپاره؟ چې مسلمانانو سره په دې عبادت کې یو شانوالی وکړمه. نو راشه اوس مسلمان ځوان ته راشه. کافران روجي نیسي خو مسلمان ځوان دی نه نیسي. مسلمان ځوان ښه ټیک ټاک دی، ښه روغ جوړ دی، د کار دپاره ټیک دی، دکاندارۍ دپاره ټیک دی، زمیندارۍ دپاره ټیک دی، د دوستانو سره پروګرامونو دپاره ټیک دی، د کوروالا سره د گپ شپ لګولو دپاره ټیک دی، پلار مور ته پیسو راوړلو دپاره ټیک دی. خو چې کله روجه شي، ولې زه بیمار یم، ولې زه یې نشم نیولی، ولې زه کمزور یم، ولې ما ته تکلیف میلاویږي. اوی زه خو یم الله دې ورته هدایت وکړي دغه ځوان دغه مسلمان ته، او که هدایت یې په نصیب نه وي الله پاک دې د دې روجي نه وباسي. امین پې وکړئ. هغه مسلمان هغه ځوان چې هغه روجي نه نیسي او صحتمند دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د رمضان المبارک یوه روجه وخوړله او قصدن او بیا قضایي راوړله، یو داسې قضایي راوړله چې ټول عمر روجه ونیوله، نو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغې رمضان المبارک د یوې روجې ثواب دا نشي حاصلولی. یو سړی د روجه وخوړله یا یو زنانه قصدن روجه وخوړله او دا اوس توبه دې ویستله او دا ټول عمر په دې ځان باندې دا لازمي کړه چې ټول عمر به زه روجه کېږم ځکه ما هغه روجه خوړلې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وان صام الدهر کله، که ټوله زمانه به روجه شي خو د دغې ورځې چې د رمضان المبارک روجه قصدن عمدن خوړلې د دې ثواب لاسته نشي راوړلی. دا یو موقع ده. نو محترمو الله جل شانو فرمای لعلکم تتقون، دا روجي ونیسئ چې تاسو تقوادار شئ او نور پکې درته ما هغه پټ اسرار، هغه پټ رموزات، هغه ډاکټري هم درته پکې ویله چې صحت ته دغومره پیده صحبه ورکوي. نو اوس به څه کوو؟ انشاءالله روجي به نیسو که نه، د ټولو اراده ده. هغه ځوانانو ته ویم چې هغوی خیر دی په روز کالي روجي خوړلي دي بغیر د بیمارۍ نه، بغیر د تکلیف نه، الله ته توبه وباسئ او څه کالي میدان ته راودانګئ. د دوبۍ د هغې کافرې ډاکټرې نه چې په هسپتال کې هغه ډیوټي کوي، هغه روجه نیسي او کافره ده. د هندوانو هغه کافرانو مشرکانو هندوانو نه د هغوی نه به انشاءالله دغه ځوانان عبرت اخلي. یلکه او دا روجه خو د یو غیرت سیزم دی، د غیرت چیز دی که نه. مونږ یې ولکه د قوم سره مې دا کار وکړه ځکه قوم زما داسې کول کو که نه یا پښتنو. زما رور وایي په ناجایزه خو ورسره ودرېدم، ولې رور مې و. زما تربور په ناجایزه خو ورسره ودرېدم، ولې وایي تربور مې و. وایي که نه وایي زما مور په دې ځای کې په ناجایزه وه ورسره ودرېدم، ولې بس زما مور وه. نو راځه که نه نن ستا قوم مسلمانان روجه نیسي، نو راځه دې قوم سره هغه تربورولي خو وکړه بې غیرته. که د الله نه یېرېږي دې قوم سره خو تربورولي وکړه، راځه هغوی روجه کېږي او تم روجه شه. راځه د دې ښځو نه خو غیرت ځان کې پیدا کړه چې هغه ښځې روجي نیسي، راځه تم نن روجي ونیسه. انشاءالله ټول به روجي نیسو. او بل هغه خویندو ته ویم، هغه میندو ته ویم واورئ زما دا خبره چې یو مسلمانه خور ده، مسلمانه مور ده، هغه خپله روجه نیسي، عبادتونه پکې کوي، ذکرونه پکې کوي، غیبت پکې نه کوي، خسته مزیدار روجه نیسي،
او د دې زوی دی د دې لور ده هغه بغیر د څه بیماری نه روژه نه نیسي او دغه مور ورته ناشته برابروي، دغه مور ورته سار چای برابروي، دغه مور ورته د غرمې روټۍ برابروي، دغه خور خپله ښه روژې نیسي خو یو ورور دی روژې نه نیسي بغیر د بیماری نه بغیر د تکلیف نه، او دا ورته چای کوي، دا ورته روټۍ تیاروي. هغه ښځې ته ویم چې د هغې خاوند بغیر د عذر نه روژې نه نیسي او دا ورته چای روټۍ تیاروي، د دغې خور روژه نه کیږي، د دغې مور روژه نه کیږي، د دغې زنانه روژه نه کیږي. ولې؟ روژه خور ته ته روټۍ تیارې، روژه خور ته ته ناشتې برابرې، روژه خور ته ته د غرمې هغه انګولې او هغه تنورونه اچې، نو ستا دا روژه خپله نه کیږي. په دې خور باندې دا لازم دي چې خلکو ته ووایي اول اصلاح کې ګوره دین د اصلاح، اول اصلاح کې ګوره خاونده یا ګوره روره یا ګوره بچیا، ورته ووایي چې دا روژې مه خوره، دا فرض دي. او که ته خوري زه تا ته څه نه تیاروم، هغه بیا هم پې زور راولي، بل رور ته خبر کا، تره ته خبر کا، ماما ته خبر کا، د کلی محلي مولا په خبر کا، زما دا خاون یا زما زوی یا زما دا رور دا روجي خوري، ما مجبور کوي چې زه ورته څه تیار کم، د دې څه حکمت وکم، څه چل وکم، انشاءالله چې مولین به درته غم وکړي. نو سبا کې چې خپله دې روژه وه او ته پکې هغه ګناهګار هغه بې غیرته ته روټۍ تیارې، ستا دا روژه هم نه قبلېږي، ځکه دا بې غیرتوب شو. صرف په دې باندې نه خلاصېږو. ځینې خلک وایي پلانکې مولا ډېر ښه سړی دی او بس په څه کې کار نه لري. دا ډېره بېکاره خبره ده. تاسو به سوچ کړئ پلانکې مولا یا پلانکې سړی ډېر ښه سړی او د چا په کار کې به یې کار نه لاره، مړه زه وایم د ټولو کې بېکاره مولا دغه دی چې د چا په کار کې کار نه لري، په ټولو کې بېکاره سړی دغه دی، دغه مسلمان دی چې د چا په کار کې کار نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم هستی دا، پیغمبر دی، نبی آخر الزمان دی، قرآن ورته نازل شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په کار کې کار لرلی او که نه دی لرلی دی. خلکو ته د دین دعوت ورکړی، د ګناه نه خلک بند کړي دي. یا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په کار کې کار لرلی که نه لرلی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د چا په کار کې کار لرلی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ لرلی دی. ارنګ عثمان علی ټول صحابو د خلکو په کارونو کې کار لرلی دی، د خلکو په کار کې به کار لري. یو سړی دی به ښکاره روژه خوري او زه مولا صاحب یم، ته به وایې چې دا مولا صاحب ډېر ښه سړی دی، د چا په کار کې کار نه لري. نه، زه بې غیرته مولا یم، زه په دې وخت کې دوس مولا یم، زه الله جل شانه ته هغه ناخوښه مولا یم چې یو سړی زما په مخ کې روژه خوري او زه بس څټو ګروم او وایم مړه زمونږ ورسره څه کار دی. نه، ته به څه کې دعوت ورکوې وروره، اول ورته روژه ولې خوري؟ که هغه ویل چې بیماري ده ما ته عذر دی، زه خیر دی په پټه باندې څه خوره چې تا ته عذر دی د الله او ستا معامله ده، ته په خپله غاړه ازاده کا، که وایي چې زه خورم ستا را سره څه کار دی، نو سی به راچوی کا، ګریوان ته لاس ور واچوه، په بوکسونو په لتو باندې ووه، مسلمان به کلک پلکي. دغه رنګې چې موقع درته راغله ستا په مخ کې یو څوک روژه خوري، د زمري غوندې پې ورودانګه، الله در سره مرسته کوي، یېرېږه مه، تاکہ اللہ جل شانہ پاور پیدا کوي، سم د سړي بچی ته جوړ کا. نو هغه مولا چې د هغه په مخ کې د ګناه کار کېږي او دا ورکې کار نه لري او بیا مقتدین وایي چې ډېر ښه مولا صاحب د چا په کار کې کار نه لري، نو دا ستا مولا چې دی دا بې غیرته مولا دی، دا بېکاره مولا دی، دا اس مولا دی نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدم مبارکه باندې، په نقش مبارک باندې، په سنتو باندې دا روان نه دی. زه نه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رآ منکم منکرن، په تاسو کې چې چا د ګناه کار ولید ای مسلمانانو فلیغیره بیده، په دې خپل لاس باندې یا کار بند کړي. اوس درته دا وایم موږ سره خو زور پاور نشته دی، نو حکومت سره پاور دی، نو دا حکومت دی را پاسېږي په لاس باندې دی دا د منکر دا د ګناه کار بند کړي که نه. حکومت ولې داسې نه کوي؟ الله به د دې وزیرانو، د دې باچاهانو، د دې ګورنرانو، د دې پولیسو نه انشاءالله چې پوښتنه کوي، زمونږ به انشاءالله لاسونه یې د دوی به ګریوانونه یي، ځکه موږ مولین موږ بېوسه یو، که موږ چا ته لاس ور واچو نو حکومت مې نیسي. ولې؟ ته وایې دهشتګرد دی، ته بدماشي، ته د قانون خلاف ورزي کې، د قانون خلاف ورزي مې نه ده کړې، د الله د قانون مطابق کار مې کړی دی. ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رآ منکم منکرا فلیغیره بیده، څوک چې په تاسو کې د بدۍ کار وګوري نو په لاس باندې دی بند کړي. خو دا لاس اوس د چا سره دی؟ لاس د طاقت د چا سره دی؟ دا د حکومت سره دی که نه؟
مولا غریب سره څه دي؟ خوس طاقت دې نشته دی، حکومت در سره نشته دی. مولا صاحب اے مسلمان، اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی، اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقه، اے د عشق دعوه کوونکیا، راځه ټیک شولا د حکومت هغه مضبوط لاس خو تا سره نشته دی، طاقت در سره نشته دی. دویم نمبر راځه، فإن لم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. اوس که د لاس طاقت دې نشته په ژبه وکړه. راځه اوس مسلمان دی روجه خوري نو د لاس خو نشي ورچولی، ځکه حکومت مې نیسي، طاقت را سره نشته، دا سړی را باندې زورور دی، د قوم را باندې زورور دی، دا بدماش دی او زه کمزور یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ژبه خو دې شته که نه؟ په دې ژبه باندې د ورځې 1500 کنځلې کولی شي، په دې ژبه باندې تجارت خبرې کولی شي، د زمیندارۍ خبرې پې کولی شي، د ملګرو سره پې د ګپ شپ خبرې کولی شي، د بچو سره پې خبرې کولی شي، د ښځې سره پې خبرې کولی شي، غیبتونه پې کولی شي، بهتانونه په دې ژبه باندې لګولی شي، په دې ژبه باندې د دنیایي تجارت کاروبار دپاره نااشنا دلایل او منطق استعمالولی شي. نو راځه زما امتي را پاسېږه، د لاس وس طاقت دې نشته دی، نو د ژبې طاقت خو استعمال که. فبلسان ورته اے مسلمان رورا ولی روجه خوري؟ دا د ګناه کار دی. که ته روجه خوري زه به در باندې حکومت خبر کم، که ته روجه خوري زه به ستا مور او پلار خبر کم، که ته روجه خوري زه به در باندې ګاونډین خبر کم، که ته روجه خوري زه به د محلي ملا صاحب په تا باندې خبر کم. دا ستا جهاد باللسان شو، په ژبه باندې جهاد شو. بس تا جهاد وکړو، ته د دنیا عظیم مجاهد چې یو روجه خور ته دی حکم وکړو چې روجه به نه خوري، کنې زه در سره جنګ کوم، زه به درته ګورې نقصان ورسوم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یره که طاقت هم دې نه او بیکار وي، د ژبې دعوت هم دې نشو ورکولی. فبقلبه، نو په زړه کې دغه سړي سره بغض، حسد او کینه خو وساته. که دا د ملګری و ملګرتیا ورسره پرېږده، که دا د پلار و نو پلارولي او زویولي ورسره پرېږده، که دا د مور وه نو مورولي او زویولي ورسره پرېږده، که دا د بیبي وه نو هغه د خاوند حقوق هغې ته مه ورکوه، که دا د خور وه د خورولۍ حقوق ورته مه ورکوه، که دا د ورور د ورورولۍ حقوق ورته مه ورکوه، که د تره بچی دی خپل کار به کوي په شړق باندې وله. الله زمونږ ملګری دی، الله زمونږ حامی ناصر او مددگار دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اخري طریقه به د ایمان اوس به دې پته لګي. فبقلبه، نو په زړه کې ورسره بغض، حسد او کینه وساته د دې عمل سره، دې سړي سره. او یا زړه کې څه ووایه که زما، یا معنا دا شوه زړه کې ووایه که زما د لاس طاقت برابر شو نو سم د سړي بچی به دې کما، که زما د ژبې طاقت برابر شو نو سم د سړي بچی به در نه جوړ کړم. زړه کې دا ووایه. فبقلبه، نو زړه کې د دې عمل نه بغض وساته، د دې سړي سره بغض وساته، د دې سړي د دې عمل نه، د دې سړي نه نفرت وکړه. فبقلبه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که زړه کې هم دې ورسره حسد او کینه او بغض ساتل، او یا دی زړه کې دا ویل که ما ته الله طاقت راکړه نو څرمن به دې وباسم، که ما ته الله طاقت راکړه نو زه به ستا نه د دې روجې خوراک دې ګناه تپوس کومه، په زړه کې دا اراده وکړله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دا اراده هم دې وکړله وذلک اضعف الایمان. او دا دریمه درجه چې په زړه کې ته بد وګڼي او یا په زړه کې ووایې که ما ته الله طاقت راکړه نو زه به ستا سره ګورم، تپوس به درنه وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په ټولو کې د کمزورو نه کمزوره درجه د ایمان ده. سوچم شته دې خبرې ته، یعنی په ټولو کې کمزورې مؤمن ته چې په زړه کې دا خبره ده بل چا سره وساتي، نو وګوره ایمان یو علامه خوشله، خو په ایمان کې کمزور ایمان، په مسلمانانو کې کمزور مسلمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته شولې مسلمان. و سوچ کوه. نو اوس څلورمه درجه کومه ده؟ چې پروا نه کوي مړه، دا ټول خلک روجې نه خوري، پروا نه کوي مړه، دا ټول خلک غیبتونه نه کوي، پروا نه کوي مړه، دا ټول خلک چې شرابونه او چرسونه او کبابونه چرسونه نه څکي. که ته دا ووایې دا زما زوی دی، دا زما ملګری دی، دا زما رور دی، پروا نه کوي که ده وڅکل، که ده روجه وخوړله څه خبره ده. نو خو زړه کې خو هغه اخري درجه د ایمان هم نشته، نو هغې ته رسول الله کمزوره ایمان ویلې چې په زړه کې د هغه خلاف شي، او چې په زړه کې خلاف نشي د بیا ایمان پاتې شو. د کمزورو نه وروسته شیز ختمیږي که نه،
نو چې ختم شو نو مسلمان پاتې نشولي. پته درته ولګي دا مسلمان پاتې نشوي چې په زړه کې دې ورسره حسد او کینه او بغض ونه ساتو. لوی وروره مسلمان پاتې نشوي. ای مورې مسلمانه پاتې نشوي. ای خورې ته مسلمانه پاتې نشولې. ولې د ګناه کار تا په زړه کې بد ونه ګاڼه. زه نه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسم تفضیل صيغه استعمال فرمایلی دا. علما په بولي اضعف، یو ضعیفی کمزوری ته وای، یو اضعف اسم تبذیل صيغه د معنا به څنګه کو به انتها بخرتا او ډیر کمزورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پس لکه دی ور سره کینه مساتله نو بخرتا انتهایی درجه زیات کمزور ایمان دې ستا ای زما امتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوس بس کو زما یو مرګری دی او هغه په رمضان المبارک کې روزه بغیر د بیماری نه اخري ان شاء الله زبور سر بایکاټ کوم. کوه څوک بور سر بایکاټ کوي؟ زما خو بایکاټ دی. هغه مسلمان چې زما کلک مرګری دی، هغه مسلمان چې زما رور دی، زما پلار دی، زما د تر بچی دی، والله چې هغه روزه وخوري چې زه ورسره مړی ژوندی ونه کم ان شاء الله. اول بل خیر سره ستاسو له التاب مولا صاحب لاس ورچي ان شاء الله. زبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوله جمله مبارکه باندې عمل کوم. دا مې واوري وری الحمدلله. اوس هغه مولین نه دی ګوري چې تاسو به هغوی په مخ کې د ګناه کارونه کوئ او دوی به تا څټو ګوري او ستا نه به روان شي، نه څرمن به یو. بس الله دې علماو ته طاقت ورکړي، امینو کوي. الله دې علماو ته حکومتونه ورکړي، امینو کوي. څه به والله کې به چاپلار هم روزه وخوري، اوس به خود خوري. نو موږ سره څه دي؟ نه را سره ټوپک شته، نه را سره توپ شته، نه را سره تمانچه شته، نه را سره توره شته، نه را سره کرسۍ شته. به چې څوک روژه خوري او که څوک زنا کوي او که څوک لواطت کوي او که څوک شراب خوري کوي او که څوک څه کوي او که څوک غلاګانې کوي او که څوک ډاکې کوي نو کوي به نو موږ مولین به ورسره څه وکړو. دا خو زموږ ذمهواري نه ده. البته دا ذمهواري به انشاءالله د ذمهواري به حاصله والله دې موږ ته راکړي. الله دې زموږ استاسو همدغې پولیسو ته، همدغې فوج ته، همدغې حکمرانانو ته دې الله هدایت وکړي چې دوی په خپلو لاسونو باندې په خپل ژوند کې اسلامي حکومتونه اعلان کړي. یا لکه موږ ته خو افراد نه دي پکار چې پلان کې چې مشر نه نو هغه موږ اسلامي حکومت نه منو. یا پلان خدای پاک دې همدغې خلکو ته هدایت وکړي د شاه په لاس کې چې حکومت دی چې همدوی اسلامي حکومتونه اعلان کړي. انشاءالله موږ به د دوی جنډې لاندې روان یو. موږ علما انشاءالله موږ به د دوی د اډر لاندې روان یو. انشاءالله موږ به د دوی ما تحت روان یو. ولې چې دوی کله اسلامي حکومت په خپلو ملکونو کې راولي. الله دې ټولو اسلامي بادشاهانو ته هدایت وکړي چې اسلامي قانون اعلان کړي په خپلو ملکونو کې. امریکا او یورپ او دا به خپل کار کوي. نو زما ورونو الله جل شانو فرمای لعلکم تتقون. دا روزه مې ځکه په تاسو باندې فرض کړه چې تاسو کې تقوا پیدا شي، تاسو پرهیزګار شئ. نو روزي به انشاءالله ټول نیسو. انشاءالله ارادم ده، کلک عزم او ارادم ده، انشاءالله ټول به روزي نیسو. مرګري چټ را کړی دی، الله دې خیر کې چې څه پکې لیکلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب د مسجد ټوپۍ باندې مونځ کیږي که نه؟ یو سوال دی، دوه سوال را لیږي. محترمو د جومات دا کومې ټوپۍ چې په جومات کې پرتي دا به یا د کپلي یا به له پلسټکي. سوچم شته خبرې ته د جومات ټوپۍ چې چا ورته راوړي یا به د پلسټکي یا به د کپلي. د کپلي خو عامه ټوپۍ د موږ پکې بازارونو ته ځو او د پروقاره خلکو سره هم پکې ملاویږو نو هغه په سرول خو ټیک دي. البته د پلاستیک ټوپۍ چې اوس جومات کې چې راکوي ټوپۍ پرتې دي بس دې ته به ګورو. که چېرته داسې ټوپۍ وه چې یاره زه دا په سر کړم او بازار ته هم پکې تلی شم، واده ته هم پکې تلی شم، مرګرو سره پاټۍ ته ملاقات ته هم پکې تلی شم، د علماو ملاقات ته هم په دې کې د جومات نه بار تلی شم. دا د ذلت والا ټوپۍ نه ده، بېکاره خیره نه خیچنه ټوپۍ نه ده. نو بیا پکې مونځ کېږي. ښه اوس خو دا پلاستیکي ټوپۍ چې کومې دي نو دې کې تاسو بازار ته تلی شئ، عیب بدې ګڼئ که نه؟ لکه ځان درته سپک ښکاري که نه؟ یا دې جومات کې چې راکومې خیرینه ټوپۍ په سر دي. زه دا وایم دې خلکو ته چې جومات ته ټوپۍ مه راوړه، دغه پیسې امام ته یا د جومات متولي ته ورکړه، هغه به پې داسې یو څیز راوړي دي جومات کې به پکاري. دا ټوپۍ په خلکو باندې خپل اغوستل پکار دي. لکه اوس یو خلک کمیسونه نه اغوندي نو ته به ورته کمیسونه هم جومات ته راوړي چې هلې دا واغوندئ. زمونږ څه کار دی؟ کمیسونه به هم ځان ته برابرې، ټوپۍ خو ټوپۍ سره مونځ دا بهتر دی. راځو دغه خبرې ته چې جومات ټوپۍ باندې مونځ کېږي که نه؟ که ټوپۍ خیره نه وه
ټوپۍ ګنده وه، ټوپۍ د پلسټک وه او داسې ټوپۍ وه چې ته پکې بار بازار ته نشې تلې، ته پکې د واده پاټۍ ته نشې تلې، ته پکې د یو ملګري پروګرام ته نشې تلې، ته پکې د خانانو سره د نوابانو سره نشې ملاوېدې، تا ته په هغې باندې ځان سپک ښکاري، نو الله ته چې پکې ودرېږي ځان درته سپک نه ښکاري، نو بیا دې سره مونځ کول مکروه دي. څه شی دي؟ مکروه دي، د ګناه خبره ده. البته که ټوپۍ نوې وه او صفا وه او ته په سر کې او تا دا ټوپۍ داسې ښکاري که زه پکې هر ځای ته ځم نو تلی شم، تا ته پې ځان بد نه ښکاري، نو بیا پکې مونځ بلا کراهته جایز دی. خو که دقسې وه چې ته په سر کې او چېرته پکې بار نشي وتی، ځان درته سپک ښکاري، نو صیبه بیا دا د ګناه خبره، دغه ټوپۍ به مې نه بساري. بل سوال کړی عمره یا نفلی حج بهتر دی که صدقه؟ نو سوال خو ډیر اوږد سوال کړی، خو مختصر یو دو جملو کې به انشاءالله درله جواب درکم. مفتی تقی عثماني صاحب اوس وخت کې فتوا ورکړه چې په فلسطین باندې کله اسرائیلو الله دې اسرائیل هلاک کړي، الله دې په اسرائیلو باندې زلزلې طوفانونه راولي. یاره مونږ زمونږ دعاګانو کې او خیرو کې بس اثر به نه وي که نه، چې یاره زمونږ د اخري الله جل شانه نه قبلی، الله جل شانه د اسرائیل تبا کی. هغوی فتوا ورکړه. مفتی تقی عثماني صاحب د ټولې دنیا د مفتیانو مشر دی، معمولی سړی نه دی، انټرنیشنل مفتی دی. هغوی دا فتوا ورکړله او په دې د علماو اجماع تقریبا وشوله چې یاره څوک چې نفلي عمرې کوي د الله دپاره، دغه نفلي عمرې دې نه کوي او د هغه مسلمانانو مرسته دې په دې پیسو باندې وکړي. مثلا ستا په عمره باندې 2 لکه روپۍ لګي، هغه چې د فلسطین هغه ماشومانو ته، هغه کونډو ته، زخمینو ته، هغه شهیدانو بچو ته ولېږه چې هغوی پې روټۍ والي، هغوی پې ځان ته د اوبو انتظام، د کپړو انتظام، د دشمن خلاف پې وسله برابره کړي. نو اوس پته ولګېدله چې کله یو مسلمان ستا په ګاونډ کې وږی دی او ته عمرې ته روان یې، نو عمرې ته مه ځه، وږی مسلمان موړ که، وګیا مسلمان دا موړ که. اوس وخت کې د علماو فتوا په دې باندې ده، ته ځي عمرې ته او د یو مسلمان کپلې په غاړه نشته دی، ستا ګاونډ کې دی، ستا ملک کې دی، ستا علاقه کې دی، هغه ته کپلې برابرې که. ته عمرې ته ځي، ته نفلي حج ته ځي او یو مسلمان دا خپې له خپې روان دی، د هغه پیزار او چپلې نشته، ډېر ثواب په دې کې دی چې نفلي حج نفلي عمره پرېږدي او دغه مسلمان ته پیزار کپلې د هغه خوراکه ورته برابره کړي. یو مسلمان دی قرضدار دی، قرضدارین ور په قرضدار ورپسې ځي راځي، د هغه ژوند تنګ دی، نفلي حج نفلي عمره پرېږده، دغه مسلمان دا قرضه پې خلاصه کړه، الله جل شانه به د هغې نه تا ته ډېر ثواب درکوي. ټیک ده. اوس وخت کې دا خلک سوالونه کوي صیبه، دا کونډې، دا رنډې، دا ماشومان، دا غریبانان، خلک روټۍ ځان ته نشي برابرولی، نو چې دغو ته د انشاءالله روټۍ برابره کړه د هغې نفلي حج نه او د عمرې نه به الله جل شانه تا ته ډېر ثواب درکوي. اوس وخت کې د علماو فتوا په دې ده. الله دې علما ته بیا تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وصحبه.